الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه مرفوعا لما نزلت الحمد لله رب العالمين وآية الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى بغير حساب تعلقنا بالعرش وقلنا أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك فقال تعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبد عند دبر صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس ونظرت له كل يوم 70 مرة وقضيت له 70 حاجة أدناها المغفرة. تفسير روح المعاني نقلا عن الطبراني والبيهقي ورواه الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي بسنده في معالم التنزيل وزاد وأظهرته على عدوه او كما قال. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نه روایت ده وکله چې سورة الفاتحه الحمد نواهل ولا الضالين وآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العلي العظيم فوره وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا آیت ورسره وقل اللهم مالك الملك نواخلا تر د اله بغیر حساب پورې. دا آیاتونه چې کله نازل شو نو دا په عرش پورې پیوز شو او وی فرمایل ویل یا الله ته مونږ نازلوي داسې قوم ته چې هغوی به ستا نافرمانۍ کوي. الله جل جلاله ورته فرمایي وی زما د په خپل عزت او جلال باندې او په هغه لوړ مقام باندې زما قسم وي کله چې هم یو بنده د فرض مون نه پس دا آیاتونه ولولي الله جل جلاله فرمایي زه به بخښنه وکړم هغه ته د څه کې چې هغه وي. دویم الله جل جلاله فرمایي زه به وصومه دغه کس لره په جنت فردوس کې. او دریم الله فرمایي زه به ګورم دته په ورځ کې او یا پیری او یا کرته به د رحمت په نظر الله جل جلاله دې کس ته ګوري. څلورم الله جل جلاله فرمایي چې د ده څه حاجت وي او یا حاجتونه الله جل جلاله فرمایي او یا حاجتونه دا به له زه فرق کوم او د هغې نه وړوکې حاجت هغه چې دی هغه مغفرت دی نه الله جل جلاله به د ده مغفرت چې دی نه دا به هم کوي. دا دې حواله تفسیر روح المعانی کې په جلد نمبر 4 صفحه نمبر 144 دی د طبراني او د بیهقي په واسطې سره نقل کړی دی. دغه رنګې امام بغوي رحمه الله هم په خپل معالم التنزیل کې هم نقل کړی. هغه وایي چې یو څه پنځمه خبره ده الله فرمایي اظهرته چې څوک وایي دې لره نو زه به دته غلبه ورکوم علی عدوه د ده په دشمنانو باندې. الله دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې وکړي چې موږ دا آیاتونه بار بار وایو د هر مانځه نه پس. الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.